نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم. زما عزت مندو مسلمانان رونو خاص کر د جامعہ الاسلامیہ للعلوم النبویہ اساتذہ کرام اور طلباء عظام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت مندو ما چې نن کوم موضوع تاسو مخله راوړې دا یو ډیره اهم ترینه موضوع ده. دا هغه موضوع ده چې د دې ذکر الله رب العزت په خپل کلام پاک کې هم کړی دی. دا هغه موضوع ده چې د دې نه احادیث د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډک پراته دي. عزتمندو دا موضوع ده مقام د صحابه کرامو. مقام د صحابه کرامو دا هغه درجه لري چې یو په دنیا کې عملی قرآن دی، بل لفظي قرآن دی. که لفظي قرآن اولئک هم المفلحون دی نو عملی قرآن صحابه کرام دي. که لفظي قرآن اولئک هم الصادقون دی نو عملی قرآن صحابه کرام دي. که لفظي قرآن کتب علیکم الصیام دی نو عملی قرآن صحابه کرام دي. عزتمندو دغه شان دی که لفظي قرآن کتب علیکم القتال دی نو په میدان بدر کې د نبی علیه السلام سره ولاړ صحابه کرام دي. عزتمندو که دغه رنګي لفظي قرآن اولئک هم الراشدون دی نو عملی قرآن صحابه کرام دي. او په دغه صحابه کرامو کې بیا خاص کر جناب ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته یو خاص مقام حاصل دی. دا هغه صحابي دی چې په هر څه کې که نبی علیه السلام اول نمبر دی نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ثانی دی. لکه څنګه په ایمان کې نبی علیه السلام اول نمبر دی نو ابو بکر صدیق دویم نمبر دی. په هجرت کې نبی علیه السلام اول نمبر دی نو ورسره ابو بکر صدیق رضی الله عنه دویم نمبر دی. دغه رنګې چې کله نبی علیه السلام قتال ته جهاد ته جنگ ته وتی دی نو په هغې کې هم که نبی علیه السلام اول نمبر دی نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دویم نمبر دی. دغه شانتې په خلافت او امامت کې که جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول نمبر دی نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه دویم نمبر دی. که علی رضی الله عنه دی هغه خلیفه د عثمان دی. که عثمان رضی الله عنه دی هغه خلیفه د عمر دی. که عمر رضی الله عنه دی هغه خلیفه د ابو بکر صدیق دی. خو ابو بکر صدیق رضی الله عنه هغه صحابي دی چې دا خلیفه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. عزتمندو مسلمانانو صحابه کرام دا هغه خلقو چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غربت په وخت کې میدان بدر ته وتی دی په تشو لاسونو باندې بغیر د اسلحې نه. دا هغه خلق دی چې دو ځانونو مالونو جانونو ته نه دي کتلي، په تش لاس باندې د نبی علیه السلام سره میدان بدر ته تللی دي. که نبی علیه السلام احد ته تللی دی نو دا صحابه کرام ورسره بیا دس بدس ولاړ دي. دا هغه خلق دی چې نبی علیه السلام کله خندق ته وتی دی نو په هغې کې هم که تکلیفونه برداشت کړي دي نو دا هغه صحابه کرام هغه ابو بکر صدیق رضی الله عنهما دي. او دا ابو بکر صدیق رضی الله عنهم بیا هغه صحابي دی چې لکه څنګه د نبی علیه السلام سره محبت و نو دغه رنګې ورته الله رب العزت مشابهت هم ور نصیب کړی دی. نبی علیه السلام سره په روزه کې یو ځای دی. اول چې نبی علیه السلام جنت ته داخلیږي نو ابو بکر صدیق ور سره هم داخلیږي. چې په کومه ورځ باندې نبی علیه السلام وفات دی په هغه ورځ باندې ابو بکر صدیق رضی الله عنهم هم وفات دی. چې په کوم ځای کې د نبی علیه السلام روضه مبارکه ده هلته د ابو بکر صدیق رضی الله عنهم روضه مبارکه ده. ان تر دې چې د نبی علیه السلام په وفات په وخت کې چې په نبی علیه السلام باندې په څنګه رنګ کې څادر پروت و نو دغه شان په ابو بکر صدیق باندې هم پروت و. نو عزتمندو مسلمانانو مونږ تاسو له پکار دي چې مونږ هم د صحابه کرامو په شان بهادري د هغوی په شان ایمانداري د هغوی په شان تابعداري په ځان کې راولو. وما علینا الا البلاغ.